آنند وصايا لقمان جزء نمبر 4 د بر الوالدين وحقوقهما. همده شیط شفقه على الوالدين والإحسان إليهما. اوس ته ګوره مخته خبرې کوي عظم المخلوق من عظم الخالق. څه د مخلوق غټوله حقیقت کې دلیل په څه شي د دی الله عظمت باندې دلیل شو کنه. الله تعالی عظیم ذات ته صحیح ده کنه. ځکه څه د صنعت نه د صانع پته لګي. لقد أضاف لقمان عليه الصلاة والسلام عظة غالية من عظاته لابنه جوابا على سؤال سابق كما جاء في الروايات التي تناولت حياة لقمان. سپډیر روایت کې د لقمان ولکم زندګۍ څه بیان ده. ما کې یو دا خبره لقمان حکیم صاحب ور زیاته کړله زوی په جواب کې. فقد سأل ابن يوما سؤالا یو ورځ بچی ته نه تاسو وکړو یا عزوات نصیحتونه تل شي. قد يكون محرجا للأب الذي لا يحسن الإجابة ولا يملك الدراية بفنون القول في إطار من اللين والرفق. څه دا شی ته سوال جواب سی عموما مور پلار څه کوي په خارج کې چې هغه مور پلار سره جواب نه پیژندي صحیح طریقې سره او د قول ولکم فنون ته نه زده خبره خو په ډېر انداز سره بیانېږي کنه. دا فنون ته نه زده من اللين والرفق لکه نرم څنګه کوي پستا به څنګه کوي. لم يتضايق لقمان عليه السلام ولم ينهر ابنه. تنگ نه شو نه بې عزته کو چې ما نه تپوسونه کوي. ولم يمره بالصمت داسې نه چپ شه چاته چې جواب نه رسي به ته ډارې کې چپ شه. قيانة بالغباء يوتي شيء غبي أو الجهل حين سألوا عند مر البحر متلاطم الأمواج. سکله ته پته ولې چې دې سمندر کې اوس چاپی شروع شوی دي چې کله د چاپ سمندر کې چاپی څه شروع شي بیا ربونه په ما اچوه چې داسې دي داسې دي غله شه خبره ډېرې مه کوه. اصل کې د سره جواب به وي نه بیا ورته چې غله شه. خو که صحیح مسله حل کول شي ته چې دا جواب یې جوړېږي که نه شي حل کول ته چې دي وله خبرې ماته نه زده بل چا نه تپوس وکړه. ځکه چې اخري خو نه یې که نه شي جان د جامع المعقول و منقول شمار کې. هل بإمكان الله تعالى أن يعلم تواجد حب إذا ألقيت في أعماق بحر هكذا. نو دې آیا الله تعالی ته دا ممکنه ده یوه دانه څه ده وموندي چې کله سمندر ته ور وغورځوي. هل بإمكان الله تعالى أن يعلم تواجد حبة إذا ألقيت في أعماق بحر كهكذا. څومره غوب سمندر ته یوه دانه ور واچوي یا شپې ټیم کې یوه تکه توره دانه وغورځي الحبة السوداء کلونجي دا څوک معلومول شي یا سالا پیژندي ده. وتفرم الفجابة إن الله تعالى يعلم قل من الحبة. دانه وړې شیانه بنې پیږي الله تعالی. فقال مقدما لفظة التحبب لابنه او د لفظ تحببي ورته استعمال کو. یا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات وفي الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. او د جملې مطابق ورته لطیف خبیر لفظ یا راوړو چې ګوره کنه الله تعالی نه هیڅ نشي پټېدلی. ښه عمل دې کړي که بد دې کړي او د شرشم د رای دانې برابر یې د غوښتو دانې که دینه وړوکې او غټ وي که په سلسله وړوک شي تې نه که نه بیا خدای پاک نه شي پټېدلی. هغه د تور کاڼي منځ کې ویلي نه وي او اسمان ځمکې تورې شپې کې ویلي نه وي بیا د تورو سمندرو کې ولي نه وي. الله به د له هر څه کرا کرا راوړي قیامت ورځې ته ښایي وایي چې دا دې کړي دي. نو څومره ښکله جواب یې وله ورکړو صحیح ده. محتسي وهكذا فقد أورد لقمان عليه السلام أمثلة غير البحر الذي ذكره لا ابنه فأعطى له المثال بالصخرة وبالسماوات وبالأراضين. او خو صرف د سمندر خبره وکړه که نه نو دوی ورته ښه مثالونه راوړي. سمندر پرې دا کاڼه سي کاڼه ته سره سړي توجه نه رسي وسه پرې که نه سمندر کې بیا داسې غوا کې کاڼې کې اوس څه کېږي دوربین ورباندې نشي صفا کاڼه خو نه ده که نه. بیا سمندر پرې دا د اسمانونه دي څومره لوی دي مړه ته یو سمندر پسې اخته یې دې ځمکې کې سینکړو سمندرونه دي او د دې وله 71 حصه خو په اوبو باندې مشتمله ده. په لارج ځمکې کې به چراګانې دي صحراګانې دي قسمه قسمه غرونه درړونه دي پکې داسې ځایونه چې وشه پرې ساینس ورته ونه رسېدو که نه د ساینس مزل سفر رفتار ونه کمزوره ده داسې ځایونه خدای پاک اعمال راوړلی شي ده. ففي هذا الفضاء الواسع يعلم الله سبحانه مثقال حبة من خردل فانظر إلى صغر هذه الحبة حتى في الصحراء الصماء أو في الليلة الظلماء يعلم كل أمر مهما صغر شان وعظم.
څه الله تعالی پیژندي مړه د توره دانه یا د سپینه دانه یا د واړه یا دینه کټه په تک تور کلاک کوڼي کې په تکې تورې تیارې کې سوره غاټې که څومره لوی که نه د الله نه هېڅ کله نشي پټېدلی. يقول ابن حجر رحمة الله عليه إن أعظم زاجر عن الذنوب هو خوف الله تعالى وخشية انتقام وسطوة وحذر عقاب وغضب وبطشه. چې کوم سړی غواړي چې ګناه نه منې شمه که نه ګناه نه نو هغه دپاره حل وحید نسخه اکسیر او اعظم زاجر چې ګناه نه منه کي هغه څه دي د خدای خوف در سره شي که نه بس بیا د نه ګناه نه کېږي. همدا شی ته د الله تعالی د انتقام خوف د سره شي خشیت در سره سي او د الله تعالی سطوت قدرت قبضه جلال قدرت کنټرول دا چې کله تا په فکر کې که نه هېڅ کله ته بیا ګناه نه کوي. ته چې کله جرم نن پولیس تیاری ولې نه کوي ته دغې بازار کې اوسې ته هېڅ شی نشي کولی چرس توره پلی نشي څکلی بازار منځ کې ولې پولیس نه یارېږي چې انتقام برنه والي قبضه ډېر ده کنټرول ډېر ده جاسوسان دلته ډېر دي ما خبره ورسې وګوره نه کوي که نه غلط کارونه که داسې ته یقین دی په برابرلیګان باندې څه پیدا شي چې رب العزت څه شي کولی شي دا هر څه کولی شي من انتقام اخیستلی شي سزا راکولی شي قدرت شته کنټرول شته هلته دې شلولی شي شرمولی د شي او د عقاب غضب نه وسه اوبه غسې که نه ویارېږي څه کله به د نه ګناه نه کېږي. إن قوام التربية الإسلامية أن يشعر الإنسان منذ أن يكون طفلا صغيرا بأن الله قريب منه. تربیت اسلامیه دا ده که نه سړی د وړکتوب راسې نه په دې د ځوان پوی کې څه الله تعالی ورته ډېر نږدې د لرې نه ده او څه کله ته بني آرمي فوج ته د پولیس نږدې وي ته ګناه چې ته کوي بیا جرم ولا قانون خلاف کار کوي نه کوي او الله تعالی خو من حبل الورید قریب ده صحیح ده. یسمع الله ته واوري او د دنیا ولا کسان ته اورېدلی نه شي ته داسې ګناه ولا شی واوره یا د بل شو ولا خبرې واوره یا بل چو سره صحیح خبرې کوه بل ملک سره تو نه اوري څو پرې ته آلات کې نږدی شیون ته کې نږدی الله تعالی د دې نه بغیر واوري هر ټیم و یاراه ګوري دا او د نور کسانو ته ګوري نه انویسټیګیشن نه بعد قتل شي که نه تفتیش در پسې وکړي و یحصي سیئات و حسنات او د ټولې نیکۍ ښېګړې هر څه یې لیکلي زبر تا زیر A to Z الف تا یا الف نه یې پرې هر شي ته لیکي ته بیا چې ته بچ کېږي هلکه او دغه حکومت د دنیوي حکومتونو نه ته بچ کېدل شي ډېرې خبرې بندول شي او ته وال مایه که ډېر د جیل کې وشي و د دربی وال مایه نشي جوتول مړ به د کې اخره او ته الله تعالی نه دا نشي کول بلکې الله تعالی به چې الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وارجلهم بما كانوا یکسبون خبره به د خپله کېږي مړه ژبې باندې کله مهر ته څه ولګي خپله به ژبه غږېږي چمړه به د غږېږي انطقنا الله الذي انطق كل شی چمړه به د خبرې کوي دا به دې شعر د ما خلاف دی ولې ګوی شروع کوي چې مته الله دا قدرت راکړی که نه ستا خلاف اوس وغږېږو همدا انسان د بیا به ځان ته کنځلې شروع کړي چې کلمو تاسو خو مې ډېرې مړی کړي پردی روز ګلونه نن زما خلاف غږېږئ بیا به ته چې یاده خرونه شته پکې نو توصي يقول الله عز وجل وهو الله في السماء وفي السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون کسب کې هر شی شامل شو بس خو بد دا پیژندي وفي وقول في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم چې چرته وي که نه کوم ځای ته لاړ شي بچ کېدلی نه شي خدای نه یوه سړي چاته ویلي و بزره ته چې داسې ځای راته واخلې چې ګناه پکې وکړمه چې داسې ځای میلویږي نه چې هلته خدای نه وي ځان ته ډېر ځینه والله بما تعملون بصير ولهذا وصى الله الولد بالوالدين خيرا الله پاک ولد ته حکم کړ د بچي ته چې والدینو سره ښېګړې کوه لينظر عظيم خلقه ليدل على قدرته سبحانه ومما يعمق مراقبة الله في نفس الإنسان المداومة على صلوات الفرض چې کم شی د انسان په نفس کې مراقبه غوپه جوړیا چې شی دي چې مداومه على صلوات الفرض وکړه داوم على صلوات المفروضه صحيح صلها وداوم عليها واظب وثابر ولا تترك هي صلاة لهذا انتقل لقمان عليه السلام مباشرة لوصية ولدي بالصلاة ټولنه هم شي بچ ده سوالات ته کنه ځکه ورته متوجه شو شرک او توحید خبره چې کله ورزده که کنه هغه نه بعد ټولنوال حکم چې ده په حکمونو کې مونځ تبلیغان وایي نه دی ولا خبره ولا واقع چې سوال لسید کنه مونځ پرې نه بعد انواع بمراقبه الله تبارک وتعالى انا به سمادي څنګه او کې وای
اول شيء الصلاة كنا اول شيء الصلاة اساس الاسلام على 5 اشياء بني الاسلام على 5 شهادة لا اله واقام الصلاة مروا اولادكم بالصلاة مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء 7 سنين صحيح شو واضربوا عليها اذا كانوا ابناء 10 سنين صحيح شو خوستي وصية مشفق قال الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ثم قرن بوصية إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين خپل عبادت سره کومه خبره تړلې ده الله تعالی سره والدین سره خوسه لعظم حقهما يدول حق ډیر لوی ده دی الله حق نه بعد رسول حق نه بعد فالام حملت ولدا بمشقه ام دي مور ته په مشقه سره وجد کړي خېټه کې والاب تکفل يتکفل بالانفاق علی دا بجان تا باندې کفالت کړه کنه تا تکفل کړه ده ټول عمر ستلې تا پر خوري کړې دي فاستحق من الولد الشكر لله ولوالديه نه دا ته نه حقدار دي خبر چې ته شکر یاد کړي او شکرې کې ډېر خبرې شکر باللسان شکر بالجنان شکر بالجوارح خدمت وکا زړه سره شکر احترام سره يقول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه صرف د خدای عبادت کوي وبالوالدين احسان امور پر سره خېګړې کوي اما يبلغن عندك الكبر احدهما وكلاهما کله امور پلار کې یو یا دواړه تاسو سره بډاګان شو زیات عمر ته ورسېدو ظاهر د شیخ ټیم کې د بحث ډیر کې خبرې ډیرې کې جنجال ډیر کې فلا تقل لهم اف نو اف وتما وهي اف وتما وهي اف وتما وهي څه معنا او پشکی تل شي کنه پشکی څو وهي غوسینه بڑاز در کې جمع شي اکل کله سړی خبر نه کې به تنه پشکی وځي کنه باندې کاسته خو غیدل نه شي کنه جواب لور کول نه شي په پشکی وباسي کنه نه چې وشکی بناو باسي او کله بیا د طاقت دینه چې وشکی نه پاسه خاطر ورته هر هم کس ډان ټپټ ورنه کی خبر ولا سناونه کی چې بدر دی تو وی وقل لهم قولا کریما اخي خبره بوله کې عزت سره بغږیږي او مشوره ولا ورکول شي چې دا خبره دی اعتبار سره خانه د دسي د وشي به ډیره خاوي ربونه مخرج ته جاهل پویږي نه واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه غود پر د خپل وزر دی ټیټ کا نغمه کی ګولې دی ټیټ ساته دا معنی ده چې ولې ټیټ ساته معنی ده عجیزي سره وسره پیش کیږي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره او دوغان ولکه چې خدای دوی باندې رحم وکي زه په وړکتوب کې ډېر تربیت کړی یم کنه خوات عزیز الوالدان وما ادراك ما الوالدان اللذان هما عتبة الجنه الاولى صداغه دی جنت چوکټ ته د پر جنت دروازې دي د زیانه کی وقرن رضاهما برضا عز وجل او د مور پر رضا خو د خدای رضا سره ده کنه الجنه تحت امهات الاقدام وقرنات تحت اقدام الامهات وقرنات ملو کړه وسره کنه الله رضا سره سخط الرب في سخط الوالد ورزاه في رضاه وجعل سعادة لمن برهما والسخط لمن عقهما خدای پاک سعادت چا د پر ګرځل چې مور پر اطاعت وکي دا سعادت او زما سعادت کبرا دا او کڅو د سینې کې کنه د پرمنی وکړو د پر شد الشقوات کبرا د بدبختی د انسان ولا دل على ذلك دين زياد دليل بل سكي دل شي من قول حبر الامه وترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر القران څه فرمایي حبر الامه حبر الامه د امت ټولنه لوی سمندر عالم او ترجمان القران ټولنه لوی تفسیر قرآنی کړی دی کنه مفسر القران في الصحابه هو ابن عباس رضي الله عنه هو يقول 3 آيات مقرونات بثلاث ولا تقبل واحده بغیر قرینتها درې شان درو سره ملاو دي د یو د بل نه بغیر قبليږي نه صحیح ده غواړي چې ملاو شي کنه زکتای واطيع الله واطيع الرسول فمن اطاع الله ولم يطيع الرسول لم يقبل منه خالګیر سمانه سنت پرې د ول بس لګیای صرف الله ولا فرایز ده کنه کیږي فرایز والا لکلا فقیر شیز بخز بخه وسنګ تسبخه تسبح بالسکینه من جانب الامام ومن جانب الخلف ورسته نه ذبح کینه کیږي آرام شو مردار شو پیغمبر طریقه خودلی د ذبح کړه انده سي واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه حدیث کې دی کنه من لم يزكي فلا صلاه له مونږ کې زکات نور کې نه قبليږي مونږ یا زکات ور کې مونږ نه کې نه کیږي یو شاید نه کیږي نه در کې ثواب دا قران کې ارزه کې مقارن رغلی کنه قرآن کې اتیا ځای کې زکات او د منځو حکم یو ځای سره راغله ده ټیک شه هیڅ نه کې زکات ونه شروع زی به کوم ځنه کیږي ثواب د تنه مليږي کنه نمبر 3 ان شکر لی ولی والدیک وګوره دریم چې د ما شکر یو کدی والدین او کتري سره ملا راغلی کنه
فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. ولأجل ذلك تكررت الوصايا في كتاب الله تعالى وفي غير ما موضع على ضرورة أن ينتبه الأبناء والبنات إلى الإحسان إليهما. په ډېرو ځایونو کې خبر راغلې ده چې لوڼو او زامنو ته پکار ده چې مور پلار سره ښېګړې وکړي والتحذير من عقوقهما والإساءة إليهما بأي سلوك كان، چې سره نافرمانۍ بدۍ به نه کوې. ومن الوصايا قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا سورة النساء. وقوله سبحانه ووصينا الإنسان بوالديه حسنا العنكبوت آية 8. وقوله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فوضحت هذه الآيات دغه آیتونو ته واضحه کړل د ورځې د سپین رڼا په شان دي چې ما للوالدین من جمیل عظیم وفضل کبیر علی اولادهما. صحیح ده چې دا لوی عظیم شی ده او لوی فضل ده، خاصة الأم التي قاست الصعوبات الصعاب والمكاره بسبب المشقة والتعب. خصوصي طور باندې د مور د چې دي دومره تکلیفونه او مشقتونه او ګرانوالی او سختی او بدی او د طبیعت او مزاجي خرابۍ د له برداشت کړه مشقت او ستړي وجې نه. دا خو ډېره عظیمه خبره ځکه فقه کې زیات په درې واړه که نه من حمل وغثيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما ينال بنات جنس من التعب والمشقة. ښځو ته د معلومیږي لوڼو ته بیا پته لګي که نه څه مامور به څومره تکلیف ما ته میلاو شو، ستړي به وي، الټي به ورسي، ښځې ته الټي ورسي که نه کله کله بېهوشه کېږي، همدا شی ته درانه وي، تکلیف کې وي، غم کې وي، ښه خوراک چې نه وي که نه د شیانو له خوند نه ورکړي چې بېکار ټنډې وله پخېږي، لږ لږ خواږه شیان پرې خوره ترخه تروش شیان. واما الولادة ولادت شو حمل غثیان اغرب خاصی دی فذلك اشراف على الموت مړیږي تینا کله کله مور. صحیح ده دا در باندې لوی حق راولي. لا يعلم شدته الا من قاساه من الامهات. دا میندو ته پته لګي. صحیح ده. وفي سنة قاسا بردش کول تل شي. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء التأكيد على وجوب بر الوالدين والترغيب فيه والترهيب من حقوقهما. حدیثو کې ډېرې خبرې راغلي، سینکړو حدیث دي. ومن ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صحيح حديث رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. رواه الطبراني في الكبير وصححه العلامة الألباني. وروى أهل السنن إلا الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سنن اربعه کې سوا دي سنن ترمذی نه کنه په ټولو کې دا خبر راغلي د صحیح سند سره پیغمبر علیه السلام نه عبد الله بن عمر روایت کوي. یې فرمایي چې جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئتك وبايعك على الهجره وتركت ابوين يبكيان. یا رسول الله راغلی ما هجرت باندې تاسو سره بیعت کوم، امور پلار مې پریخي دي جړېدو پسې وتركت ابوين يبكيان ژړا حالات کې پریخي دي کنه. صحیح ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فاضحكهما كما أبكيتهما. لاړ شول وخند ورزيك بیا غنه بعد راشه. دا مغز خبیه نه وت نه غندونه ډېرې خبرې که نه مطلب یې دا ده چې دا مثلا نه کارونه ورته پرېږده نه بدسلوکۍ سره ویلې یوه نیکۍ وله ښه ګړه کوي. مور پلار ته چې ما سم مدرسې ته منې کړی سر خبرې دې شروع کړي کنځلې جګړه چې ته کوې په مینې سره یې پوهې که یوس خبي ته غره کې کور وشي ته و پیغمبر سره نو میلاو شي پیغمبر سره مې خپلې کپړې ورته ورکړي ده ما ته هغه و مور پلار دې وجې نه نه ورغله ویس قرني و نو خوزي. وروى الإمام أحمد بالمسند وابن ماجه ابن ماجه كيش مسند أحمد واللفظ له عن معاوية بن جاهمة السلمي أنه استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد. استدعيكنا معاوية بن جاهمة سيبول روايات إذا دي پیغمبر سنة جهاد پر اجازت وغختو كانا وما هو سزاد سرزما فامره ان يرجع ويبر امه. چې مور پر سره خېګړو کوم مور دې کمزوري ده کنه نه دې سم اسد د شکل جهاد کې کمزوري نه وکنه او جهاد چې شو نور کسان ډیر وکنه احتیاج ولا نو او د مور نه پاکا وغیرہ شین واجب ده. خو د سیالات کې چې مور بيخي ختمه وکنه چې مور دې ځوان ارسکیږي به خو نه کېږي جهاد نه پتی کېږي نه د مور پلار کې جهاد وکا په فيه ما په جاهد کنه نو کې جهاد کدي څه معنا شو چې جهاد کا غود سره رزق دو کنه نه بیا سړی لاړ شي کله چې فرض نه وي. صحیح ده که بیا فرض وی کنه بیا غو رضا نه د ضروري بیت لایش.
خوزتي ولما كرر عليه قال صلى الله عليه وسلم ويحك الزم رجلها خپوته لازم شه سمانه یعنی ما څونه دا معنا د خپوته لازم شه سمانه شه خپې لازمي کا پزان خو منډه خدمت کوه کنه شو تی خپې پرې نه دی معنا د چپلو لسیده کوه خدمتونه کوه فثم الجنه الته کی جنت یو سړي د چویل چې مور پلار خپلند جنت ور زره غالي او کای رخصتي چې ودرېګه موري خو زیګه ما کنه خپلند جنت ته شلیونه شوی. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من حق الناس بحسن صحابتي زما حسن صحبت څوک زیات لای چې زره غړي وکما خو ژوند سره تیر کما خو سره تیر کما قالوا ابن امك قال ثم من قال امك ثم قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك سورم ذکر کې ابا جان یو ذکر کو کنه امك يا سيد مغالات شو امك مبتدا به تشنه امك حقيقه بان تخدمه پلورین تکلیفونه تیر کړی لار زده کړي کنه خو مور ته واخد چې درې شانو کې لګه مشکات کی کنه ځکه حق زیات او کمزوري ده کنه پلار بجان خو ډیر ځان سمبولول شي بډا توبه پوری مور خو عاجزي خدمت پیسې نشي ګټل خاصی داسې نه انن سبق دفتری سیستم ده کنه خاص خپل پیسې ګټي تاسو دا وکي خاص داسې نه په خوندونه باندې وی څه خا تاسو محمود تو سره حق ستانه وشي باندې حق مودر باندې شتو د داسیا سویدن شدي. وهذا الحديث مقتضى ان يكون للام 3 امثال ما للاب من البر چې مور د پر درې چند نه خېګړه کومه پلار د پاره ښه کنه وذلك لصعوبه الحمل یو حمل د پلار نه د اوچت کړه خېټه کې ثم الولاده پلار نه پیدا شو ثم الرضاع بیتی ور کول جنجرونو شیانو لسپکول داسې مشکل شیان دی پادي تن پرد بها الام صرف میان کړی دي ثم تشارك على في التربيه ها تربیت او نپاکی کې وسره شریک وجات الاشاره الى هذا في قوله تعالى ذكر الله فرمای ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين کس شو دي مده شان ذکر فصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال 3 لا ينظر الله اليهم يوم القيامه درو کسانه ته خدای رحمت په نظر بوله نه ګوري قهر په نظر ولا ګوري العاقل والده مور پلار نه فرمانه په حق شیانو کې چې هغه ته صحیح خبره کوي بیا نه مانه دا مانه ده ښه چې ناجایز کوي به نشته بکی. والمرأة المترجله المتشبهه بالرجال دویمه خزه چې هغه سړیانو سره ځان مشابه کی کله په مزل کې کله په خبرو کې کله په کپړو کې کله په چی کې. نمبر 3 والديوس بغیرت انسان وثلاثه لا يدخلون الجنه درې کسان به جنت ته نزي العاقل والده والمدمن الخمر شراب رمشاس کی ولمنان بما تا او خېګړی چا سره کې به ولې دی چې دامي کړی دوامي کړی دي تعریف د یوز دي تل شي کنه چې خپل خزله کور کې کومي خزي غوله سوګرسي په خکرایا پټه خونه خبري خزان نه ګوله کوي یا ولا بقاعده جوړ کړی حساب چې رضا پیسې خلې غو تیل شته پیسې خلې زموږ درې نشم کوله